یا ایها الناس اعبدوا ربکم. در دې آیت نمبر 21 نه تر آیت نمبر 23 پورې دو بنیادی دعوی ذکر کیږي. یو دعوا د توحید او بل دعوا د رسالت. آیت نمبر 23 دا انذار دی، وارننگ دی نمانن کو تا. او آیت نمبر 25 دا بشارت دی. یا ایها الناس او خلقو اعبدوا ربکم. دا عبدو لفظی معنی دا عبادت کوي د پروردگار خپل. خو مونږ دلته دې تعویل کو وحدوا ربکم، خپل رب ایک یوم نه، خپل رب ایک یوم نه. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اعلی درجه د عبادت عقیده توحید ده. اعلی درجه د عبادت عقیده توحید ده. که عقیده توحید نه د عبادت قدر قیمت نشته. الله تعالی قبلینا. او چې کله عقیده توحیدی نو لږ معمولی د خیر کار الله تعالی په ډیر سبانه قبول کړي. نو اعبدو په معنا د وحدو. یا ایها الناس او خلقو اعبدوا ربکم وحدوا ربکم. ایک یو امنی رب خپل، ایک یو امنی رب خپل. اوس د رب دا صفت مختاره کړ. دا ولي کې چې ولې مختاره کړ حالانکه د خدای نور صفاتونه مشته. دای ویل شي چې اعبدوا الہکم، بلکې وی فرمایل اعبدوا ربکم. درې دوه حکمتونه دي. یو حکمت ده چې میثاق ازل دی لفظ سره یادول غواړي. د عالم ازل کوم وعده الله تعالی غوښته ده د لفظ رب سره الله تعالی اگر ریمایند کول غواړي مونږ. او میثاق ازل دا سورہ اعراف کے ذکر دے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. عالم ارواح کی اللہ تعالیٰ ټول روحونه راجمع کړل، دا ټول ایڈریس کړل، دا ټول ایڈریس کړل او ورته وی أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، آیا زه به ستاسو رب نیم؟ قالوا بلا. دې ټولو مسلمانانو، کافرانو، نیکو بدو، جوگانو، کرسچیانانو، مسلمانانو، مشرکانو، ہندوانو، سکانو، پختنو، امریکنیانو، ټولو خلکو سووي بلا او ته به زمونږ رب یې. اوس دا یو ایڈمیشن دی چې ټولو انسانانو کړی دی. نو دې ربکم سره هغه ایڈمیشن ورته ور په یادوي، هغه وعده ور په یادوي. دا ولیکئ یو حکمت دا دی. د دې وجې دی دا لفظ رب مختار. او دویم حکمت دا دی چې لفظ رب دا شامل دی ټول صفات د باریا. الله تعالی صفات یو کم خلق هغه چې حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې یاد کړل او عقیده په ولولا وجبت له الجنه، هغه لپاره جنت واجب شو. یا الله یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا قهار یا فلان یا فلان اخیری. خدای نمونه د دین هم زیات دي. الله تعالی نمونه امام سیوطی 1000 نقل کړی دي. سورہ 1000 نقل کړی دي. دا لفظ رب دې ټول له شامل دی، دې ټول صفاتو له شامل دی. نو په یو لفظ رب باندې تعبیر وشو د خدای د ټول صفاتو نه. اعبدوا ربکم، خدای به ایک رب یوم نه. نو چې رب یوم نه، رحمان به یوم نه، رحیم به یوم نه، ستار به یوم نه، غفار به یوم نه، قهار به یوم نه، ذوالجلال والاکرام به یوم نه، لطیف و خبیر به یوم نه، سمیع و بصیر به یوم نه. ځکه دا لفظ رب د ټول صفاتو نه شامل. یا ایها الناس خلقوا اعبدوا ربکم وحدوا ربکم. ایک یوم نه رخل الذی اوس دا الذی دیتا نحو کی وی موصول، گرامر کی ورته وی موصول. او دا رستو خلقکم والذین من قبلکم دیتا وی صله د موصول. څه شي؟ صله د موصول. او دا د جوریسپروډنس قاعده ده، د اصول قانون، د اصول قانون قاعده ده چې موصول سره د صلینا دا په مقام د علت کې وي.
موصول سره د سلینا په مقام د علت معنا مقام د دلیل کی مقام د سکی مقام د دلیل کی وی مونږه پښتو کې خبره کوو زکه چی بیکاز انګریزي کې وسه بیکاز نو د الذی لفظی معنا خدا دا هغه خدای جعل لكم الارض فراشا صحیح خو چې دا کله په مقام د دلیل کې دی نو دلته یو لفظ پر پروت از هو الذی خدای یک یو منی زکه چې دغه هغه ذات دی از هو الذی زکه چې دغه ذات because he is that one who has created the earth for you people صحیح نو دې ته وایي مقام د دلیل کې اذو والذی زکدن الله تعالی هغه ذات دی یو سړي ته وایي دا کار وکړه یو سړي ته وایي دا نو قبل د دینا چې هغه ته وایي چې وایي ولې دا کار کوم او تور د خپل وایي زکه چې صحیح نو داغه د وایي ضرورت پاتې نسو نو الله تعالی وایي خدای اتیو منی اوس ممکن دی سو کوئی چې وایي ولې کې ومنه نو قبل د دینا چې سو کو وایي او وایي نو الله تعالی په خپل بیان کړ صحیح شو چې راته ته د وایي ضرورت راځي کده خدای د حکم مقابله کې وایي ویل دا ایمان لوس کول دي تاسو شه دي دا ایمان لوس کول دي زموږ یو جمله هم انګریزي کې don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period دا ځان سره ولیکئ don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period چې کوم ځای خدای فل سټاپ لګولې البته بیا ته کوېسچن مارک به لګوا کال ته کوېسچن مارک لګې ایمان ختمېږي الذي ذکر الله تعالی غزاد جعل لكم الارض چې پیدا کړې تاسو د پاره الارض مثال مراد دروازه لګي اچھا بنکړه هواي یا ایها الناس خلق اعبدوا ربکم اتیو غنی رب الولی الذي اذ هو الذي زکدا اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او آسو چې مخکې تاسو نو یو معنا خو دا ده چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم تاسو فور فادرز پیدا کړی دي ستاسو فور فادرز پیدا کړی دي نو دا احسان د پیدایش یوازې په تاسو نه دی په تاسو ټولو نسلن بعد نسلن دغه احسان را روان دی یو معنا یې ده اځه معنا الذي خلقکم زکدغه الله تعالی تاسو پیدا کړی یعنی دا امت تاسو پیدا کړی یعنی دا امت والذین من قبلکم او هغه امتونه پیدا کړی چې مخکې تاسو نو الله تعالی و استاسو دا امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داوم الله پیدا کړی دی تاسو نه روان دي څوک رومتونه چو داوم الله پیدا کړی دي اوس د رسول پاک د امت نه بعد بل امت نشتا د دې وجه دا ذکرونه کوو یخلق من بعدکم چې تاسو نه بعد به نور امتونه هم پیدا کړي ځکه چې رسول پاک نه بعد پیغمبر نشتا نو داغه د امت نه بعد بل پیغمبر امت نشتا او دې ته وایي دلیل انفسی موږ په اصولو کې وایي سمول دلیل انفسی چې د انساني تخلیق ذکر کوي والذین من قبلکم لعلکم دید پارا تتقون چې تاسو متقیان شئ لعلکم تتقون دید پارا چې تاسو متقیان شئ پرهیز نو که عقیده سره برابر شي نو تا د تقوا بنیاد ده دا ډول ته ولیکئ چې عقیده سره برابر شي په توحید باندې نو فإن التوحید راس الطاعات وإن التقوى ملاك الحسنات حدیث کې راځي توحید د ټولو طاعتونو سر ده د ټولو طاعتونو سر دے او تقوا دا د ټولو نیکو سرخط دے تقوا دا د ټولو نیکو سرخط دے یو معنا تتقون دیما لعلکم تتقون د دې د پارا تتقون چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله نه د تقوا اصل معنا دا بچ کېدل لعلکم تتقون چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله نه نو پته ولګی دا چې بنیادی بچ کېدل د عذاب نه موقوف دي په عقیده د توحید باندې دا توحید چې د عذاب نه بچ کېدل بنیاد څه شی دی عقیده د توحید کړه توحید عقیده نه اعمال سره نشي بچ کولای عقیده توحید نه اعمال سره نشي بچ کولای
ها چې د عذاب نه د بچ کېدو بنیادی وسیله د عقیده د توحید. که عقیده د توحید نه اعمال د عذاب نه بچ کول نه کوي. د دې وجه د مشرکانو ټول نیک اعمال دا هم ضایع دي. سړي ضایع دي ځکه چې عقیده توحید نشته، کانټریکټ نشته الله تعالی سره. اوس پوه شئ لعلکم تتقون الذی آغا اللہ تعالی جعل لکم الارض فراشا. دا اوس دلائل آفاقی دي. دا څه دي؟ آفاقی. او مونږ ویلو آفاقی درې قسم دي. مونږ اصول کې ویلو دلائل آفاقی درې قسم دي. یو علوی د اسمان خبره، یو سفلی د ځمکې خبره، یو جوی ان بیټوین دم. نو دې دا الله تعالی درې واړه ذکر کوي. الذي آغا اللہ تعالی جعل لکم الارض چی گرزولے تا دا پارز مکایا پیدا کرے تا دا پارز مکا فراشن خورا ورا بستر فرش. فراشن مانا فرش. نو دا سفلی دی سشے سفلی دلان دی. والسماء بناء پیدا کرے تا دا پارا اسمان بناء چت سٹرکچر. سٹرکچر اوور ہیڈ سٹرکچر. بنا مانا اوور ہیڈ سٹرکچر د سر د پاسا چت. نو دا دلیل شو علوی. دا دلیل شو علوی د بر عالم. وانزل من السماء انازل کړی دی الله تعالی من السماء د بر دنیا نا. نو دا دویم لفظ سما په معنا د وریځ دی. دا په معنا سره په معنا د وریځ دی. وانزل من السماء انازل کړی دی من السماء د وریځنا. ذکر اصطلاح ده مونږ ته اصطلاح ده. مونږ هم تاسو کو تو ګوره بهر اسمان شین دی. صحیح څه اسمان شین دی کو وریځ ده. نو د اسمان او د وریځ یو بل سره تعلق دی. او دین په لغت کې کل ما یعلوک یسمى سماء. هر شی چې ستاره سر د پاسه هغه ته اسمان دی شي. څه ورته شي اسمان. نو وریځ کوم ځای ده؟ سر د پاسه ده. وانزلنا ذکری دی من السماء دوریزنا ما ان ابو فاخرج به را استلید دی ابو سرا من الثمرات د فروټنا رزقا لكم رزق تاسو د پاره. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره خدای بر عالم پیدا کړی دی، لاندې عالم پیدا کړی دی، ان بیټوین پیدا کړی دی، دا امت پیدا کړی دی، نړوان دي امتونه پیدا کړی دي، اپ او بې نازل کړی دي. ا د ابو په ذریعے تاسو د پاره پروویژن پیدا کړی دی، سسټیننس پیدا کړی دی، خوراکه پیدا کړی دی. فلا تجعلوا لله مجعلوا الله تعالی د پاره اندادن امثال ایکوالز. انداد معنی ایکوالز. فلا تجعلوا لله مجعلوا الله تعالی د پاره اندادن ایکوالز مساوی وانتم تعلمون حالانکہ تعلمون تاسو پوئے گئے پدے بانا چی خالق دا کائنات یواز اللہ دے. نو غیر خالق دا اللہ ایکول نشی کی دے. دا دالتولی کہ وانتم تعلمون نکتصر ہے. وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے چی خالق دا طول کائنات اللہ دے. ہر چیز تاسو معبودان دی، تاسو غیر پارا دا خلق صفت نوائی. یعنی په دنیا کې دې چا دا عقیده چې زما دې بوت اسمان پیدا کړی دی، بس چا عقیده شته یا دې فلانی بزرګ زما پیدا کړی دی. مختلف قسم ایکول دي. الله تعالی فرمایي چې کله دې باندې ته پوهیږي چې دا خالق نه دی، نو غیر خالق د خالق د لپاره ایکول څنګه کېدی شي؟ اوس مخکې مسله دا مسله د رسالت ده، او رسالت او صداقت د قرآن دا یو بل سره لازم ملزوم دي. دا یو بل سره لازم ملزوم دي. چې قرآن صادق کتاب ثابت شي نو پیغمبر با حق پیغمبر ثابتيږي. چې پیغمبر صادق پیغمبر ثابت شي نو قرآن با حق کتاب ثابتيږي. دا ډول یو بل سره لازم دي. یعنی دا څه نشي ویلې چې دا پیغمبر بر حق ته کتاب ټیک نه دی، یا دا کتاب بر حق ته خدای راوړل کې صحیح نه دی. چې یو صحیح ثابتيږي نو بل ور سره لازمن صحیح ثابتيږي. دې ته مونږ وو دې دواړو مېس کې تلازم دی. څه شي دی؟ تلازم دی، تړون دی.
وَإِن كُنتُمْ كَچَرِيَ تاسو فِي رَيْبٍ پشک مما دا قرآن بارکی نزلنا چې مونږ نازل کړی دی علی عبدنا په بنده خپل باندې علی عبدنا په بنده خپل باندې. اوس دا عبد ولي الله تعالی ذکر کوي دا نه وی علی رسولنا په پیغمبر خپل باندې بلکې څه وی علی عبدنا په بنده خپل باندې. محمد رسول الله ته عبد وی رسول ورته نه وی د دې وجه ده دا ورته ولیکي د دې وجه ده. لومبنه وجه ده چې مشرکین مکه هغه وی انسان پیغمبر کې دی شي ایسا وی انسان پیغمبر کې دی شي. نو الله تعالی دا غي دا اعتراض یا دا ابجیکشن رد کړ چې دې انسان هم دی زما بنده هم دی پیغمبر دی زما بنده هم دی او پیغمبر دی. او دا اعتراض کم ځای ذکر دی سورہ تغابن سورۃ التغابن اتویشتم پارہ کې دی. آیت نمبر 15 شپږ وګورئ. ادامه کو علم یاتکم آیا نذر اغلی تاستان بول الذین خبردا کسانو کفروا من قبل چې غی کافران شو مخکې دینا فذاقوا وبال امرهم فذاقوا وبال امرهم فذاقوا وبال امرهم دی اوسک انجام کار خپل په دنیا کې وَلَهُمْ غَضَابٌ عَلِيمٌ لدوی دپار غضاب دردناک پا آخرت کے ذالک دا عذاب بأنه كانت تاتيهم رسلهم چرات البدوی رسولان ددوی بالبینات معجزو سرا یا واضح بیانو سرا فقالوا لدوی ابشر یهدو لنا ابشر آیا انسان بمونگا گائیڈ کئی یعنی انسان پیغمبر کے دیشی فکفرو بس دغه یو اعتراض ہو دې سره کافران شو. صحیح چې دا خو ثابت ده چې دا سره انسان دی لہذا انسان پیغمبر نشي کېدای نو کافران شو. فقالو ابشر یادوننا دوی وی آیا بشر به مونږ ته هدایت کې بشر معنا انسان فکفرو نو دوی کافران شو. واپس وَإِن كُنتُمْ نو یو وجه دا او دویمه وجه دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل افتخار او په عبدیت باندې دا ولیک پیغمبر علیہ السلام خپل افتخار سو په عبدیت چې زه بنده یم د الله تعالی او داغه وجه دا ده چې رسالت منصب دې دا ورکول شي. رسالت څه دا منصب دی دا ورکول شي چرته نه سپیریئر اتھارٹی طرف نه چرته نه سپیریئر اتھارٹی طرف نه هر چې عبدیت دی دا کمال دا حاصلول شي. دا ولیک هر چې عبدیت دی دا کمال دی دا حاصلول شي مهنت باندې. منصب مهنت نه وړي. صحیح منصب حضور کړه کړه راغلی دی وزیر داخله کې صحیح څنګه ترځوي دی صحیح ده کړه کړه راغلی نو سبا کی نثار احمد وزیر داخله کی نو منصب دا ستړي نه غواړي دا خو سپیریئر اتھارٹی دا بس هغه مرګره کړځای کا کای څه نو چت کوي تر څه شي رئیس جمهور ته څه شي بس رئیس جمهور صحیح شو. نو منصب دې کې د سړي ستړي له دخل نه هر چې عبدیت ته دا کمال حاصلې کی مهنت باندې لکه ډیګري لکه څه شي ډیګري دا ارننګ دی. نو د سیف الله خان ډیګري دا داسې نه چې څنګه کاغذ راوځي درې ورکړل وي ته انجینیر دی نه دوه د پاره ستړي کړی دا دوه د پاره ستړي کړی دا. نو اس کے بالفرض کردہ کاکا دے وزیر کا سیف اللہ خان نو دا خو منصب دے چې ورته ورته منصب پای کې د کمال له دخل نشته صحیح خو د کوم انجینیرینګ چې دی دا د لپاره سبب د افتخار دی څنګه راځي د لپاره د ستړي کړی دا صحیح شو. نو عبدیت چې د بندگی د لپاره ستړي کیږي. او درېمه خبره یا څلورمه خبره درېمه څه څلورمه
درېمه خبره چې هر چې رسالت دی دا نازله ده، هر چې رسالت دی دا نازله ده، د خدای د طرف نه یو شی په کته راځي، خدای طرف نه یو شی ځکه میسج دی کنه، دا په کته راځي. هر چې عبدیت دی دا ترقی ده، د انساني دنیا نه سړی خدای طرف ته خېږي. په عبدیت او بندګۍ باندې چرته خېږي؟ لوړ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا کچری تاسو پشکتے مما دا کتابنا نزلنا چې مونږ نازل کړی علی عبدنا په بنده خپل باندې فاتون راتلو کوي بصورت په یو مختصر صورت باندې. بصورت معنا سورہ بقرہ نه مختصر صورت لکه سورہ العصر یا سورہ الکوثر. فاتو بصورت من مثله نراتلو کئیو مختصر صورت باندې من مثله په مثل لدی من مثله په مثل د قران یا من مثله د مثل د محمد صلی الله علیه وسلم صورت راوړی خو جوړ دی کی داسې سړی چې لکه رسول پاک پشانی ان ایجوکیټډ الټریټ دغه پیغمبر اسلام ایجوکیټډ خو نو که تاسو واقعي دی باندې اعتراضي چې دا الټریټ سره د داسې فصیح کلام جوړول شي، تاسو ټول فصیحان یې، لیکوال یې، جرنالستان یې، صحافیان یې، شاعران یې، سی به تاسو جوړته. فاتو بصورت من مثله صحیح قرآن بڑے تفسیر صحیح ہے، ذکر دے تائید بدلہ موجود ہے سورہ یونس کی چې فاتو بصورت من مثله تاسو راوړی یو صورت په مثل د قرآن ودعو شهداءکم اراو بلی شهداءکم علماء خپل. شهداءکم مانا علماء خپل. نو دا اسی علماء ندی، شهداء هغه علماء دی چې هر ځای انوایټډ وي ګیدرینګ ته، چې بغیر د هغوی نه ګیدرینګ جوړیږي نه، بغیر د هغوی نه ګیدرینګ جوړیږي نه. چې کله اعلان شي د هغه سپیچ ته بیا خلک کله راجمع کېږي. نو الله تعالی وی خپل ماهران علماء راو غواړي. ودعو شهداء د دې وجه ورته شهدا وکړي. شهدا په معنا د شاهد، شاهد معنا حاضر باش. سو حاضر باش یعنی هغه علماء چې حاضر باش دي. حاضر باش ان سنس چې همیشه حاضر وي په بیت ګیدرینګ کې. ودعو شهداءکم راو بل اخبل علماء من دون اللہ په مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنی فإن لم تفعلوا کتا صداکار نوک ولن تفعلوا. اس بعض اوقات یو کار سڑے کول شي، سڑے خو کوي نه کول شي خو کوي نه. فإن لم تفعلوا معنا خدا را کتا صداکار نوک یعنی کول خو شي خو اومنه کو الله تعالی ورپسې ولن تفعلوا کول نه شي. تاسو بس خبره د خدای ر کلام مقابله وسنګ کې. د مکه د خلکو دا طریقه وا چې یو سړي به یو غزل جوړ کړ، څه به جوړ کړ؟ یو غزل به جوړ کړ. نو د هغه یو سرمن باندې به ولیکو، څه باندې په سرمن باندې به ولیکو. نو د بیت الله دیوال باندې به ځړن کو او دا په دعوتو د چیلنج چې دې باندې تاسو هم غزلونه جوړ کړئ. دا بسو دا دې باندې لکه زمونږ استاد په فارسی پښتو کې خلک دا کوي ترحیم مشاعره ورته څه ورته یعنی یو تر یو مصرع وای کوئی په دې مصرع باندې تاسو غزل جوړ کړئ. صحیح لکه یو مصرع یو شاعر وای، یو مصرع یو شاعر وای، هغه مصرع او شاعر راوستل وی اگر باشد شبه باشد شبه دیگر اگر باید شبه شبه دیگر نمی با. صحیح ویسی دی باندې استوای دی باندې استاسو شعرونه وای. صحیح شو. اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمی ماند. دای مصرع وی شاعران راوصل چې دی باندې یو شعر جوړ کړي چې دا غیر استنه مصرع سي. اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمی ماند. صحیح. نیو شاعر راغی وی هلال عید سوی وی هلال عید چون آبرو آدل بر نمی ماند. داغه د دلبر ابرو دا ډېر باریکی وي
نو ہلال عید چون ابرو عادل بر نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند ذکر بلا اس کو بیاس پو میں غٹا شی گنا صحیح او سر عجیب تشبیح ورکا ہلال عید ذکر اختر پا ہلال بانیر سو خوشحالی کی صحیح نو ہلال عید چون ابرو عادل بر نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند انو بل شاعر را رہے ناغ ببان اخبر میں سراوی سیف اللہ خانہ اغسوی وی مسافر در سرائے کارواں اکثر نمی ماند مسافر سرائے چی پلارا باندی ہاں نو پلارا کے موٹل کی یا ہوٹل کی میاشتے ہونے کے خوب بس پاو کی سار بیا سفر شروع کی وی مسافر در سرائے کارواں اکثر نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند ندریم را دے ندریم شاعر پہ خپل شعر ہوئی ہاں وی زنے زیبا و بے شوہر برون در نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی سب کے خاندانی ہوگا زنے زیبا و بے شوہر برون در نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند انو سلورم را گئے نغسوی وی حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی ماند حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دی خاصے کمال ہوئے شاعران صحیح ہے یعنی دا شعر شاعری میں کمال لے خدا داد شعر دا دا خدا ور کری یو خود دا سے رحمان بابا یو شعر دے وی سر زما سامان زما اوزار شتر جانان زما اوزار شتر جانان زما او سر زما سامان زما او سمرا بلیغ شعر دے صحیح نہیں یو شاعر دے رحمان بابا پشان شعر زوم ویلشن دا ٹریس چکم دے خلق وردائی کنا ڈیرے عمر ڈیران بھائیو دا سورت سو ہے دا گن بلائی کنا خاصم ناشاک او ڈرٹ او ڈس کو جو کور نبارال تا خدا ٹریس دا سسٹم نہیں کنا نو خدا تو ڈیری جوڑی گی نہیں تا مون ڈیران بھائیو دا گندونو گندونو امبار گن کی پکے ٹول ہر شے جو پکی نور وردائی کنا نا آگا پکی شہر ہوئے وی چرگی دی چرگان زما او گردی پر ڈیران زما خلقو تیغل ہے تو غلق ہوئے ہمیں تیغل وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ او شاعران چې په غل خوراک راشي نو غلم ډېر دا شی لګ بند فلاخانه دا اقوال زرین دي دا نن تر لیکه یعنی دې کوم یو علم ده کنه ما ورته د سیریش ورما نو په دې چاتو اچھا وایو نه نو څه کوم سیدا چې دا ته دا کنه نو ما داخل په خبرش کوم څه شروع کیږي دیو جو ما ته ته کنه شی بنک هغه وړاندې نه څلور چې واخو ټیک دی هغه بد نه دی علم ده داو اوکه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اَكَچَرِتَا سُوے پشکے مِمَّا دا قرآن متعلق نزلنا چمون نازل کرے عَلَىٰ عَبْدِنَا پا بندق پلبانے فاتو نتاثر راوڑے بسورت یو سورت من مثل پا مصر دا قرآن وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اراو بلے علماء پل من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی پدا وقت بلک ددائی دعوه چې دا قرآن دے پیغمبر په خپل جوړ کړی دی دا د خدای نازله نه ده دا د خدای نازله نه ده کله به وی چا ول جوړ کړی دی نو ته دې ساره ما خام روایت کوي او دې به خلکو ته بیانوي تایید سوره الفرقان
آیت نمبر 15 ومکتب آیت نمبر 15 وقالوا اساطیر الاولین ادویوے اساطیر الاولین چې دا قرآن افسانے دے فکشن دی یا لیجنڈز دی دزانہ فیبریکیٹڈ سٹوری دی الاولین دراندنو خلقو اکتتبها یو دے کتبها اگر سڑے پخبل اولی کی اکتتبها چې شاتوی مال پر اولی کا صحیح نو پیغمبر اسلام دا خو ته معلومه چې خپل لیکوال نه دي نو دی وجه حرامیانو په الفاظ له اعتراض بین ډیر حکمت سره بیا غسل کول چې خبر مخالف وګ باندې ولګي لکه دا وی چې کتبها دی پیغمبر لیکلی دی محمد لیکلی صلی الله علیه وسلم نو لسه کسانو په اعتراض کې خدای په کار کاغله لیکل ور دي نو دی وجه غي وسو اکتتبها چاته ویلی چې ما د پاره ویلی کا نو اس کته یو سړی چې لیکل نو ور دي نغله لستلم نو ور دي کور دی ول دا خو بل سره تلازم دی غواړو چې لیکل نه ور دي ولستلم نه ور دي مالک وی لیکل په چا باندې خپل ولی بیا څنګه نو ګوردا شیطانان وی فیتم لا غلی د دې ډیکټیشن ور کول شدت بکرتم واسیلا سباو بیگا دې چاته ور دي او ډیکټیشن داغه ناخلی بیا لګي خلکو ته وای دا د خدای پیغام ما تر رسیدل دي او تایید د ډیکټیشن سورہ نحل آیت نمبر 103 279 وَلَقَدْ نَعْلَمُ تَحْقِيق سرم پویگون نو یقولون چدا کافران وی انما خبر دادا یعلمه بشر چی تعلیم ورکے دے پیغمبر تر دے قرآن بشرون یو انسان سوکے ورطور کہ فرشتہ مرشتہ نشتہ سوک ور تعلیم ورکے بشرون یو انسان ادا انسانوں باقی متعین کرو دمکی بازار کی یو لوہا آہنگرو سچو آہنگرو داغه د آهنګرای کارخانه وا فابریکه وا داغه زماني فابریکه د توري به جوړولې او د عیسایت ډېر لوی عالم سره د عیسایت ډېر لوی عالم سره هیبرو ورتلا سوریانی ژبه ورتلا د عیسایت د علوم او واقفو پیغمبر اسلام بکله راته هغه سره بکیناستو پیغمبر اسلام بکله راته هغه سره بکیناستو چې فهیم سره دي نور سره پیغمبر اسلام کیناستو خو دا عربي ژبه ماهر نو عربی ژبه هغه نه ورته کوم چې د بلاغت او فصاحت ژبه ده ها سټریټ لینګویج خرچه لوري چې کوم ځای وسی صحیح خو د بلاغت ژبه خرچه نه ورځي نو دی وی دا دی ورځي بلعام سره ناس داغه نامو بلعام بلعام وی دی بلعام سره ناس دي د بلعام نه د ذکر کوي دی خلکو ته وای الله تعالی جواب ورکړ چې لسان الذی الحدود الیه لغت دا کس چې دغه ته نسبت کوي اعجمی دا غجب عربی نه دا غجمی دا وهذا لسان عربی مبین ادا قران لغت دې عربی فصیح عربی سټریټ لینګویج نه دی سټریټ لینګویج سلنګ چورته وی دی دا ورته سلنګ دا سلنګ لینګویج نه دی دا خو فصیح ژبه ده فصیح ژبه هغه څنګه نه ورسي نو واپس بل سبق تا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا كَچرتا سوئی
فی ریب پشک مما دا قرآن نزلنا چمون نازل کرے دے علا عبدنا پا بندخ پل فاتون راڑے بسورت یو مختصر سورت من مثلی پا مثل دے قرآن ودغوش وداکم اراو بلے علماء پل من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کتا سرشتن یہ تائید دی مضمون سورہ یونس. دا سمجھتے شام کی آیت نمبر 38 بلکہ وہ درش او تدرس دواړه وایي وما كان هذا القرآن ان ردا قرآن ان يفترى چې د ځانه جوړ شي من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن تصدیق الذی لیکن دا قرآن تصدیق دا کتاب دے بینے دے چی مخکر دنو و تفصیل الکتاب ادا تفصیل دا احکام دے لا ریب پینستر شک دے کے من رب العالمین دا نازل رب العالمین طرفنا ام یقولو نفتراو بلکہ دوی وی افتراو دزانے جوڑ کردے دوی وی دزانے جوڑ کردے قل توتوایا فاتو بسورت راتلو که یو مختصر سورت بالے من مثلی پا مثل دا قرآن ودعو من استطاعتم اراو بلی آسو چستاسو وستاقت کے دے من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی گئی دیتا وہی چیلنج او دا چیلنج سر پاگا زمانہ کی نو قیامت پوری دا چیلنج پروت دے کہ سو کم نمانشی دا قرآن دا خدای کتاب دے دنیا مخالفہ دا کنی دا مخالفہ ایک زور سر خو چاہے ترو سے مقابلہ اکڑے شو چاہ دیو ایت مقابلہ اکڑے شو دا رضی خبر دلیل اس دا کلام دا چاہ دے دا اللہ دے چاہ پکی دیو زبر زیر او پیش تبدیلیو مرانو استے شو مقابلہ کو بیلو ہے خبرانا چاہ پکی دا تغییرو مرانو استے شو نو واپس پل سبق وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِتَا سوئے پشکے مما دا قرآن بارکے نزلنا چمونگا نازل کر دے علا عبدنا پا بندخ پل باندے علا عبدنا پا بندخ پل فاتون راوڑے بسورت یو مختصر سورت من مثلی پا مثل دا قرآن ودعو شہداکم راو بلے علماء اختر من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کتاس رستنیئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کتاس دا کارنو کو وَلَن تَفْعَلُوا کولے نشئی وَلَن تَفْعَلُوا مانا کولے نشئی قیامت پولے فَاتَّقُوا النَّارَ نُؤُيَرے گئی دا اوراغنا وَقُودُهَا النَّاسُ چی خاشاک داغے خاشاک فیول وقود مین فیول وَقُودُهَا النَّاسُ چی خاشاک داغے النَّاسُ خلق دی کم خلق کافران الناس خلق دے والحجارت او کانی دی کم کانی گگڑ ورطا وئی مورتا پختو کے گگڑ وئی خلق ورطا کبریت وئی خلق ورطا سوئی سلفر سوچے انگریزی کو ورطا وئی سلفر تاس ورطا سوئی ورلگیت ورلگیت سوچے دے اصلا کانے دے والحجارت او کانی دے اعدت للکافرین تیار شوئے دا اور دا کافران دا پارا ندالتا مسئلہ اوڑی کئی چی اور اصلا تیار دا کافران دا پارا دا عذاب پا ارادہ ہر چی داخلی دل دا گناہگار مسلمان دی دے اور دا نداد دا تعذیب نزیات تطہیر دے دا تعذیب نزیات سشے تطہیر دے پاکول دے چی دا گناہ فی الحقیقت یو زنگ دے زنگ سوئی ورد انگریزی رست دا اصل کی یو رست چی دے باڑی تا لگے دلے دے نو دا جہنم تا چی اللہ تعالیٰ گناہگار مسلمان بوزی دا رست تنا ٹول اوزی دا رست تنا ٹول اوزی ڈینٹ تی اوزی رست دیوزی یا دغه ډنټونه کې نوزی او پیغمبر اسلام فرمایي دی و جهنم نه راوزی نو لار کې یو نهر دی هغه ته وی نهر الحیات لایف ریور سو ورته لایف ریور نهر الحیات د ژوند نهر نهر الحیات
نو نهر الحیات کې به غسل کی نو داسې بخیسته شي لکه د سوالو سم سپوږمۍ. نو بس مونږه په موجوده دنیا کې دا مثالو لکه گاډي چې اکسیډنٹ کړي نو اول ډینټو باسي او وروسته بیا ولا پینټ ورکی پینټ ورکی لکه د نوې گاډي په شان بیا زغل کوي نه صحیح. نو دا جهنم ته تل د مسلمان ګناګار د پاره ډینټ وستل دي انهار الحیات پینټ ورکول دي. نو بس پینټ ورکو نو ورته وسوځه شیخ صاحب بلش پاو نن بیا روک شوی بلش په درس کې و نن مې بیا درته په ګاډي اخته شوی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ وَيَرَيْگَئِ د اوراغنا وقودها الناس چې خاشاک باغې الناس کافران دي والحجارة عام خلقنا کافران دي. دی الف لام ته وای الف لام مغهدی دا الناس اصل کې الناس دی دغه دینون باندې ګور شد دی دینون باندې سره شد دی دا شد اصل کې دا غلام د وجه دی چې هغه پروناونس کیږي هغه لام د وجه علام دی کله خو دی خو پروناونس کیږي نه په دینون کې ورننه وته دی کړي اصل لفظ دی وقودها الناس څه شه دی الناس هغه پرونانسیشن ډیر ثقيل دی. نو عربي چې کوم ځای جبه باندې ثقل لازم نو البته کې یو حرف بل ورننه بسلا په دې لپاره قواعد دي اصله تاسو نه استل شروع کړئ دا قواعد مطابق عربي جبه په خپل نه استل کړئ. نو دا لام چې کوم دی الناس چې لیکل خو دې او پروناونس کیږي نه دې ته وی الف لام عهدی. الف لام عهدی فائدہ کوي سپیسیفک پیپل سو پارٹیکولر خلق نو پارٹیکولر خلق سوکتی کافران. وقود الناس چی خاشاک داغی کافران دی والحجارتو او سلفر دی اعدت للکافرین تیار شویر دا پارا دا کافرانو وبشر اللذین بشارت ورکا خلقلا آمنو چی ایمان راوڑ دے وعمل الصالحات اغمل کی دنے کو ان لهم جنات چلی دوی دے پارا باغون دے تجری من تحت الانہار روان بیداغی لاندی نیرونا کل ما رزقو منها ہر وارے چی دوی تورکلی چی دینا من ثمرت سفروٹ رزقن بطور پروویژن قالون دوی بوئی هذا الذی رزقنا من قبلو دا بعینہی خوراک دے چی منترا کشو مخیر دینا دی بوئی چی دا ایپل کمراغے دا خود بعینہی آغا ایپل دے چی کموز دین اولان دی منترا کرو ذکر شکلون بے یو شانوی شکلون بے یو شانوی خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ابن عباس سے روایت تے چې شکل د ایپل به یو شانوی عموما خو خون به هر یو انډیویډوال ایپل جدا جدا وي صحیح. هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه چې مونږ ته روز شو مخکې دینا یو معنا خدا دا چې په جنت کې اوس مونږ ته مخکې یو غنټه وړاندې مو ایپل خړل دا خو بالکل هغه شان ایپل دی خو چې خپل ته واچي لذت ته بالکل بدلی اځه مدا چې هذا الذي دا قوم هغه ایپل د رزقنا چې مونږ ته راکړې شو من قبل مخکې دینا په دنیا کې د شکل خو بم د دنیا د ایپل په شانی څنګه به د دنیا د ایپلو پشان یا د دنیا د گریپس پشان یا د انګورانو پشان بلکې خوند ټوټلی بل شان دی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ارات للبو پیش دے میوو بانے دے فرٹ بانے متشابهًا ہم شکل متشابهًا ہم شکل نو یو خود ہم شکل مانا دارا چی فروٹ با دا فروٹ سر ہم شکل وی او دویم دا چی دا فروٹ با ہم شکل وی دا متعلقہ عمل سرا ندال تولی کئی دا فروٹ با ہم شکل وی سرا دا متعلقہ عمل سرا. حضرت شاہ ولی اللہ سے اقبل کتاب کی او باب لکنے دے عالم مثال سشے عالم مثال دولی کر اگوئی چی ہر فیزیکل شے چی دی دنیا کے دے ددی او سکچ او نقشہ پر طرف عالم مثال کی ددی او سکچ یا او پکچر پروت تیزر کا عالم مثال کی او ہر سپریچول شے یا ہر یو عمل ددی او شکل فیزیکلی پروت تے پا عالم مثال کی ددی او فیزیکل شکل پروت تے کم دے پا عالم مثال کے لیکن منگا دا موس کو دیکھو سپریچول شے
ځکه عمل دی اکشن دی خو د دې یو فزیکل شیپ ته الله تعالی خاصه مونږ ته پته نشته چې شیپ څنګه دی فزیکل شیپ څنګه دی الله تعالی څنګه مولډ کړی دی څه فزیکل شیپ ورکړي روزه مونږ نیسو دا یو سپریچوال عمل دی خو د دې یو فزیکل شیپ ته د الله تعالی په نسبت باندې صحیح دا تلاوت سپریچوال عمل دی خو د تلاوت یو فزیکل شیپ ته د الله په نسبت باندې یو جنا حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سوره بقره او سوره آل عمران دا به د قیامت په ورځ د دوو لایټنینګ شکلونو په شکل باندې خدای ته راشي د خپل قاری لپاره به سفارش کوي نو هغه شکل به څنګه د سوره بقره او شکل به څنګه د سوره آل عمران الله تعالی پته ده خبر ده کړه نو هر یو عمل یو فزیکل شیپ لري تایید په حدیث کې ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زمکه د جنت قیعان دا همواره ده لیول ده څه شي لیول شوی ده همواره ده فلیټ ده طینتها المسک د دې خټه تاسو خټه وایي د دې خټه دا مشک په شان خوشبو ده اشجارها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر د جنت ونی دا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر اوس د دې حدیث کې د دې تایید شوی چې کله یو مسلمان وي سبحان الله نو الله تعالی جنت کې فرشتي ته حکم کړي درې ونه ولګوا چې دی وای الحمدلله الله تعالی فرشتي ته حکم کړي درې ونه ولګوا اوس د سبحان الله د ونه ځان له شکل درته او د الحمدلله د ونه ځان له شکل ته په خپل پن پوینټ کې چې دا سبحان الله ولاده دا یو الحمدلله ولاده دا لا اله الا الله ولاده دا الله اکبر ولاده ذکر دې الله تعالی ته شکل وکړي چې دې فزیکل ماډل داو سبحان الله فزیکل ماډل داو دا الحمدلله فزیکل ماډل داو نو هغه ماډل به په دغهونه کې ظاهر وي ماډل به په دغهونه کې به ظاهر وي نو اوس چې کله مونږ ته کوم فروټ راکړي شي الته صحیح نو مونږ په خپل پن پوینټ کول شو چې دا کوم اپل لاغله دی دا بدله د مونږ ده ځکه فزیکل شیپ الله مونږ ته خوري چې فزیکل ماډل به مونږ څنګه داسې وي صحیح بل اپل براشي دا بدله د روزه ده دا بدله صدقې ده دا د چا د اعانت ده دا د چا د ملاتړ ده دا چا ته د خیر رسول ده دا بیبي سره د نرم خبرې کول ده دا د بچی د حسن تربیت ده دا د والدینو د خدمت ده هم هغه اپل وي خو د هر یو عمل ځان له فزیکل شیپ نه د اپل کې باغ شیپ نه دا ته دي ته او تو به متشابهه ولهم فيها ازواج ارضی د پارا پدې جنت کې ازواج جوړې به بیبيانې به ازواج جوړې به مطهرات نو ځکه اسم خدای به یو خو به هغه چې جنتی مخلوق به حورانه وي ورته ایو د تا مسلمانه خدای چې بخل شوی دنیا والا دابم تا سره صحیح او حدیث کې راځي چې دا به د غټولو سردار شي چیف بداوي سبب چیف دلتم چیف دلتم چیف صحیح صحیح ده کنه فرق خان دلتم چیف تا دلتم چیف نو کله څلور تا یې شکر ټول څلور وړه به چیف کنه صحیح ایګه په ډپارټمنټ تقسیم شي نه جهاد کې دا شي نشته ونازعنا ما فی زور من غل اخوانا علی سرور الله تعالی فرمایي چې د زړه کې بدی بیماری دي لکه حقد کینه نفرت حسد دا ټول شي نه بد زړه راو با سفر ته ټول خلکو زړه بل شي نه راوځي ها او دا غي وجه دا چې هر شی به وافر وي حسد بنه پیدا کیږي عداوت بنه دلته خو عداوت د دې وجه پیدا شي چې موږ دې د ګورو چې غنی سره خو BMW ده نه BMW ګرځي موږ اوسه په کارول شي ګرځو حسد د دې وجه په اوس ټول خلکو سره یو ماډل BMW له بل سره حسد نه پیدا کیږي صحیح شو حاجی غنی سره کم کور چې دی او یا سبحان الله ډبل سټوري دی او کم بهترین کور دی موږ سره په صاحبونو کور کې دوه کمرو کې دوه کمرو خو چې ټول سره هغه څنګه ډبل سټوري کوي نو به حسد یعنی شیخ بار ستا ته پرووایډ وکړي دا بل سوال دی چې تاسو مثلا دا د انسان په کوم سن باندې د ژوند کوي
البته حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي اهل الجنه جرد مرد دوی به داسې ینګ لکه ټینیجرز یا لکه او کلیب نوی بکا یعنی ینګ به قوتونه به ټول هغه ټینیجرز او جرد مرد معنا دا ده چې دوی باندې به اضافي وختنی ټول به بالکل سموث وي نه د ذکر دغه نشته بس الله تعالی فرمای د خذو ذکر وکړه چې کواعب اطرابا دا بالکل داسې لکه نوې بالغ شوی خزه صحیح او اطرابا معنا دای به هم عمر وي د خپل خاوندانو سره نو چې دای نوې بالغ شوی معنا دا چې خاوندانو نوې بالغان دي دیو جن حدیث کې راځي یو بډای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی ویجی دعا وکړه چې خدای ما جنت ته بوزي پیغمبر علیه السلام وکړه صحابه سره مزاح هم خوش طبیعتی به کوله نه بډای ته پیغمبر علیه السلام ویل بډایګانه وکړه خدای جنت ته نه بوزي بډایګانه خدای جنت ته نه بوزي نه بډای په جلا شو او روانه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته مور راشه کینه دلته او ما سمعت قول الله تعالی خدای خبر نه اوریدلې چې ان انشانهن انشاء فجعلناهن ابکارا غربا اطرابا چې مونږ به دې اثر نو پیدا کو او بالکل نو بالغ وکړو صحیح اله به نو خېل شي نو بیا خوشاله شو نو ورته ته بالکل دې ینګ جنې په شکلې صحیح یو لطیفه را ایوب خان مارشل الله چرال پاکستان کې ایوب خان جنرال لاغه مارشل الله ولا نو سخت مارشل الله وکړو بنای مارشل الله نو ډیره سختي و روزانه به اډینسونه جاری کېدل چې چا 10 وکړو 10000 که چا 10 ټول خلک به تاسو دباو او ارمی نه چا پیر ارمی ګرځي دا فلان صحیح نو داس نوجوانانو لاړو نغې څه خبرې کولې مارشل الله وداګی دا او یا نو یو بډای روانه یو بډای روانه و د شپې ته یو کالو نه دي نوجوانانو ته وې څه چلو شو دی ورته ابای مارشل الله ولګی دا ورته دا مارشل الله سي چې بډای غریب څه کوي وی جرنیل لاغله نوې قانون راځي دي وی څه قانون راځي دي وی دا قانون په کوم راځي چې شپېتو کالو بډای با د 1400 کالو الګ سره واده کولې شي صحیح نا اخبار ولتی په لیکلو وی بډای د الله تعالی لخته وغورځوله په پاکستان په لوز پاکستان شو صحیح شو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ أَرْضِ پار بده جنت کی بیبیان وی مطهرة عن كل ما يستقدره الطبع چې طبیعت کم شی بدمنی نه به بلغم وی نه به فلق وی نه به بدبوئی وی نه به خلی وی نه به خیرنواله نه به حیض وی نه به نفاس وی 24 hours 7 days a week it will be okay. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ادوی پدې کې خالدون همیشه پراتی نو مطهرتون معنا دای په پاک وي د هر قسم ګندګای نه چې طبیعت کم شی بدمنی او پدې کې نه عن كل ما يستقذره الطبع چې طبیعت کم شی بدمنی او پکې نه صحیح البول والبراز والدم والحيض والنفاس وما الى ذلك العرق وبيد سمل وما الى ذلك. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه دا جواب دی دا جواب دی د کافرانو د اعتراض کافرانو بل اعتراض وکړو کدا قران وې د خدای کتابو نو دې کې به سپایډر او د فلای تذکرہ وا دا د خدای کتاب نه دی ليس هو بكتاب الله والا لما ذكر الذباب والعنكبوت دا د خدای کتاب نه دی کله د خدای کتاب کې به د ذباب او د عنکبوت ذکر نو د فلای او د سپایډر ذکر به پکې نو او دا کوم ځای دی سوره الحج آیت نمبر 3 ہو گیا یا ایها الناس او خلقو پیدامو کر ضرب مثل بیانول شیو مثال فاستمعوا لا وکی دے دے مثال تا ان الذین تاکی سنا کسان تدعون چتاسوی بلائی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا دفع دا مشکلاتو لپارا سنگے بلائی دی بغایبانا وازنو کول مخلوقاتو تا صحیح شو لکه مونږ هم غایبانه وازو کو سخیته بلا مدد شي الکه سخیته تر تر مدد کیه په بلخ کې پروت دی صحیح را مدد کیږي غایبانه سو یوازې الله
لن یخلقوا ذبابا دی نش پیدا کولی یو مچ ولو اجتمعوا لا اگر کدا ټول ورته راجمع شي وان یسلبهم الذباب شیئا اگر یو مچ دوی نه څه شی سلب کی څه شی پروت کې چک په لګي لا يستنقذوه د یغدف کول نشي ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی دا طلبون کې کمزور دی هغه سوچ هغه نه طلب شوی دی نو دې الله تعالی مچ په یو مثال کې ذکر کړ څه چلو مچ په مثال کې ذکر کړ سورہ عنکبوت آیت نمبر 91 مثل الذین مثال لا کسانو اتخذوا من دون اللہ پیدامو اتخذوا من دون اللہ اولیاء چدینی ولے بغیر دا اللہ تعالی اولیاء مشکل کشا اولیاء مشکل کشا کمثل العنکبوت دا پشان د سپایډر دی اتخذت بیتا غم جوړ کړی دی یو کور و ان اوحن البیوت خدا کی سره کمزور د کورونه لبیت العنکبوت هغه سپایډر ویب د لوکانو یعلمون کاش دوی پوی دی هغه سپایډر ویب نه ګرمي بچ کول شي نه سردی بچ کول شي هوا یو معمولی غن جونکه پیراله نو بس ټوټلی ختم دی الله تعالی فرمایي دا تار عنکبوت پورې انخلی مشرکان څه کوي تار عنکبوت پورن خری تار عنکبوت ځان نشي ټینګوره تابس ځان سره ټینګي اوس الله تعالی چې د عنکبوت او د ذباب دواړو ذکر وکړو مشرکین مکه مونږ وو چې دا پیغمبر را کتاب ځان جوړای دا د خدای کتاب د خدای دومره لوی ذات اله دې ته پاتې د مچانو ذکر کړ اله دې ته پاتې سپایډر تذکرې کوي خبر ده کړه نه الله تعالی فرمایي چې زه په سپایډر باندې پیسز کو نه لیکم نه په ذباب باندې څه آرټیکل لیکم زه خو به تور مثال تاسو ته بیانوم چې تاسو خبره زم تراشي ستراشي خبره او دغه خبره دارا چې دغه زما مخلوق ته ک سپایډر ذکر کوم او ک هاتی ذکر کوم زما مخلوق ته ک ذباب ذکر کوم او ک ماشه ذکر کوم نو دا هغه جواب دی اوسنی سبق واپس بل سبق ان الله لا يستحي تاکہ اللہ تعالی لا يستحي لا يستحي معنا خدا دا چې الله تعالی حیا نه کوي دین ان پریګینا ان اللہ تعالی نے پریگ ان یضرب مثلا ما بعوضتا کہ بیان کی مثال یو مثال بعوضتا دماشی نچا دا غماشی فما فوقا یاد آنسے چھ غٹ دے دم غماشینا فما فوقا پورتا دے دم غماشینا لکا مچ یا سپائڈر فما فوقا فی الجسہ فما فوقا فی الجسہ تو جسہ کی باڑی کی تغٹ دے یا فما فوقا فی الخصہ چې د دین لوړ ده په خصیصوالی کې نو لوړ په خصیصوالی کې چې باډي د ماشینه وړي فما فوقا فما الذين آمنوا ورچا کسان چې ایمان راوړل دي فیعلمون غی حقیقت لري پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا خبره ثابت ده نازل جانب در رب دوی نو اما الذين كفروا ورچا کسان چې کفر کړي دي فیقولون نو وی ماذا اراد الله سشی اراده کړی دی الله تعالی په دې خبر باندې مثلا په اعتبار د مثال یضل به کثیرا گمراہ کہ اللہ تعالیٰ دے بانے دیر خلق ویاد بے کثیرہ ہدایت ورکے دے بانے دیر ہوتا وما یضل بیل الفاسقین ان گمراہ کہ دے سر مگر فاسقان و بدتینت خلق اس فاسقان و بدتینت سوکتی الذين كسان ينقضون عهد الله چې دای ماته وعده د الله تعالی کوم وعده الست بربکم قالوا بلى الست بربکم قالوا بلى نو د دې وعده کړی د الله تعالی سره او ماته یې اوس په حیثیت د رب فالو کینا نو الله تعالی یې به بدتینه خلق دی ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه پس د مضبوطیار دینا ويقطعون اکټکید ما امر الله به ان يوصل اغه جوړ اغه تړون چې امر کړی دی الله تعالی غیبان ان يوصل چې دا غې د وصلت کړی شي یو خدای امر کړی دی په دې باندې چې مخلوق به جوړ پیدا کوي چا سره الله سره نو دوی وسره شلون پیدا کوي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او دای کټکای
دی کټکئی ما هغه شی چې امر کړی دی الله تعالی په تړون دا غي باندې، نو د انسان تړون بچا سره الله تعالی سره. نو الله تعالی وایي دغه کافران دای په لګیاري ما سره غتړون ختم کړی دی. یوا او دیمه معنا صله رحمی ده. ويقطعون عدو کټکئی ما هغه صله رحمی قرابت او رشتہ دارای چې امر کړی دی الله تعالی غي باندې چې دې جوړو ساتي، چې دې تړون ساتي. معنا دا چې دې د قرابت دارای خیال نه ساتي، د قرابت دارای خیال نه ساتي، د رشتہ دارای خیال نه ساتي، د رشتہ دارو حقوق نه پوره کوي، د رشتہ دار صله رحمی نه لري. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لما خلق الله الرحم، کله چې الله تعالی صله رحمی پیدا کړه، څه پیدا کړه؟ صله رحمی. نو دې یو فزیکل باډي لري د الله په نظر کې، او د الله په وړاندې د دې یو فزیکل باډي او فقال له اقبل، د دې وینا وړاندې شو. نو صله رحمی دا راوړاندې شو، قرابت راوړاندې شو. ثم قال له ادبر، دی ورته ورستو شو. نو دی رستو شو. فقال بك اخذ وبك ارحم، ستا په سبب به سړي باندې رحم کوم او استاد وجب خلق نسم. کچا ستا خیال وساته بك اخذ وبك ارحم، استاد وجب رحم کوم هغه چا باندې چې څوک د قرابت خیال ساتي، او استاد وجب عذاب ور کوم هغه چا چې څوک ستا تقاضي نه پورا کوي. دیو جن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك، وكما قال عليه الصلوۃ والسلام صل من قطعك، سو کرشتا کې رشتہ شلای تو سره جوړ ساته، ته کوشش کوه چې دا اونشلېږي، کوشش کوه چې دا ونه. واعف عمن ظلمك، چې چا در سره زیاته کړل هغه ته درگذر کوه. واحسن الى من اساء اليك، اي احسان کوه هغه چاته چې چاته سره بدی کړی ده. څلور سره تو ور سره کوه احسان کوه ور سره. نو کله د غدري طریقې سره خپل کې بیا خپل وشلېږي نه صحیح، چې سړی شلول کوي او تو ور سره تړل کوي، نو بس هغه وایي نه خلاصېږي څنګه دې ما پرې دي نه، لہذا تړون به شروع کی. یوا واعف عمن ظلمك، چې چا سره زیاته کړل بس اګنور کا، اګنور کوا، هغه ما خیر انسان دی، بل ضمیر به ملامت کی چې ګوره سره زیاتی کوم دې همیشه سکه چې شم پوښی کوي باندې. واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء، تاسو ری بدیو کا تور سره سوکا احسان ور سره وکا، ضمیر به ملامت کی کنن می سبا کا سبانی کال بعد. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد پیزما کے اولئک هم الخاسرون، دا کسان دا دوسر سی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار، فالله خير حافظا وهو